أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة البقرة آیت نمبر 36. وَإِذْ قُلْنَا او هر کله چې وی مونږه للملائکتی فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علی السلام ته فسجدوا پس ابوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانه من الکافرین او د کافرانو نا وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نا دو ترجمه دي. وکانا و دې فعلم د الله کی من الکافرین د کافرانو نا وکانا من الکافرین یاد دې سجدې نه د انکار د وجنا د کافرانو نشو. وقلنا او مونږه یا آدم اے آدم اسكن انت وسیغتو وزوجک او ببستا الجنه په جنت کی وکلا او خری دوانا من هذا دی جنتنا رغدن ففرا خیسرا حيث شئتما چرتن چ غواړی تاسو دوانا ولا تقربا او من ذکیږي دوانا هذه الشجره دی ونیتا فتكونا فشيبتا سدوانا من الظالمين د ظالمانونا. فازلهما پس دوک ورکړه دوانو ته الشیطان شیطان عنها د اغینا فاخرجهما بیارو کاغل دوانا مما دها غزینا کانا چې ودوانا فيه پاغي کی. وقلنا او مونږه اهبطوا تاسو کوشي بعضکم بعض استاسنا لبعض د بعضون دښمنان بوي ولکم موستاسو د پارا فی الارض بزمک کی مستقر زید استوګنی دی ومتاع او فیدا الی حین ترسوم دی پوری. کله چې په فرشتو باندې د حضرت آدم علی السلام فضیلت ښکارا شو چې کوم استعداد الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته ورکړیو د هغه سيزونو د نمونو پیجندل داغه حقیقت او اثر هغه پیجندل د حضرت آدم علی السلام ته معلومو او فرشتو ته چې دینو داغه مبارک چې دینو علم نو فرشتو ته چې دینو د حضرت آدم علی السلام فوقیت او داغه فضیلت وته چې معلوم شو. نو بیا الله رب ذوالجلال د فرشتو ته چې دی حکم وکړلو چې تاسو ته خو پته ولګی چې حضرت آدم علی السلام چې دی نو داغه فضیلت چې هغه ډیر اوچت دی له تاسو تعظیما هغه ته سجده وکړئ. وإذ قلنا للملائکه اسجدوا او هر کله چې وی مونږه فرشتو ته دا د هغه وخت نه پس چې کله فرشتو د حضرت آدم علی السلام هغه فضیلت چې دی هغه محسوس کو چې او د دې خلافت مستحق هغه چې حضرت آدم علی السلام دی. نبی الله رب ذوالجلال ورته حکم کوي چې تاسو دته سجده وکړئ. وإذ قلنا او هر کله چې وی مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ آدم ته. نو فرشتو چې دین سوکل فسجدوا دی سجده وکړئ الا ابلیس مگر ابلیس ابا هغه انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو. سجده چې دی هغه په دوه قسمه ده، یو سجده د عبادت او یو سجده د تعظیم. سجده د پاره د عبادت او سجده د پاره د تعظیم، د چا په تعظیم کې د چا په اعزاز کې
سجده کول. دا اولنۍ سجده چې کومه ده سجده عبادت دا په ټولو ادیانو کې د حضرت آدم علی السلام نه والا تر پیغمبر پورې د پیغمبر علی السلام نه تر قیامت پورې د عبادت سجده د الله نه علاوه هیڅ چاته شری جایز نه ده. د الله نه علاوه د عبادت سجده په نیت سره چې عبادت کول هغه کده الله ولی نه دی، هغه بزرگ دی ولی نه. د الله نه علاوه د عبادت سجده کول دا په ټولو ادیانو کې چې دینو دا سره د الله نه علاوه بل چاته کول دا کفر دی. د عبادت په نیت باندې چا د الله نه علاوه بل چاته سجده وکړه هغه کافر شو. دا خو په ټولو ادیانو وس بل کوم سجده چې سجده تعظیمی ورته ویل کیږي د عزت لپاره د عظمت لپاره چې سجده کول نو دا د پیغمبر علی السلام نه علاوه چې څومره دین پیغمبران تیر شوی دي څومره دینونه تیر شوی دي دا په هغه شریعتونو کې چې جایز وو د پیغمبر علی السلام په دین او په شریعت کې چې نو دغه حرام دي. لکه د حضرت یعقوب علی السلام بچی حضرت یوسف علی السلام ته چې نو کله چې هغه دا خپل ګناهونه او د ارث احساس وته ورشو بیا چې د مصر بادشاہ جوړ شوی او بیا دغه دربار کې حاضرېږي وخروا له سجدا هغه د چې په سجده باندې پرې وته دا د تعظیم لپاره چې دغه ته پرې وته. نو دا د پیغمبر علی السلام نه مخکې چې کم دینونه نه د تعظیمی سجده چې دا جایز ده او دغه سجده به چې لکه څنګه چې زموږ په دین کې موږ یو بل ته سلام کوو د یو بل سره لاس میلاو نو په هغه شریعت کې او په هغه دینونو کې با خلکو د سلام په ځای باندې بچي په مشرانو ته سجده لګول او دا دغه په دینونو کې جایز. خو د پیغمبر علی السلام چې کله رالی نو دا تعظیمی سجده چې نو دا هم څه شول دا حرام شول. وس د الله اولیاء ته بزرګانو ته نیک خلقو ته هر څه چې دغه ته تعظیمی سجده کول دا هم سری دا حرام دي. پیغمبر علی السلام فرمای وس لکه دا تعظیمی سجده د پیغمبر علی السلام په دین کې ولې نشته ولې حرام ده. پیغمبر علی السلام فرمای لو كنت امر لامرت المراه ان تسجد لزوجها وكما لو كنت امر احدا كما چاته حکم کوله لامرت المراه ما بخذ ته چې حکم کړی وي ان تسجد لزوجها چې دوی د خپل خاوندان ته سجده لګي. خاوندانو حق چې پر خذو باندې ډیر زیات سیوا دي خو لیکن پیغمبر علی السلام چې خذ دا حکم نه دی کړی. نو معلومه شو چې تعظیمی سجده چې نو دا زمون پر دین کې زمون په شریعت کې چې دا حرام ده. او دا شانتي یو صحابي پیغمبر علی السلام ته فرمای وای مونږ وای بهر سفرونه کوو بهر ته ځو وای مونږ ګورو چې خلک چې خپل بادشاہانو ته چې سجدي لګي الانکه هغه بادشاہان چې هغه په باطل باندې دي او بیا وته هم چې خپل پیروکار هغه ته سجدي لګي وای د دې سجدي خو تاسو مستحق چې مونږ تاسو سجده ولګو. پیغمبر علی السلام ته فرمای وکبل فرض زره د دنیا نو رخصت شوم نو تاسو به ما قبر ته هم سجدي لګوي. نو صحابي وته وای چې نو بیا سجده نه لګو دا نافس و چې څنګه ته زما قبر ته چې نو سجده نه لګي نو د شانتي په زما په ژوند په حالت کې چې نو سجده ما ته ملګو. دا تعظیمی سجده چې دا حرام ده. هغه کا اولیاء الله دي کنيک بزرگان دي کاغذ الله ولیان ژوند دي او کمړه دي نه چې چا بندګانو ته د تعظیم په رغبان ښکته کېدل او نه د هغه قبرونو ته ښکته کېدل. او که څوک دا فعل کوي نو بیا د هغه مدح کول بیا د هغه لپاره تعویلات راو کاغل دا چې نو ځان په خپل باندې کفر تر رسول دي. یو سړی یو غلط فعل وکي چا چې سجده وکړ تعظیمی سجده وکړل د چا دربار باندې ښکته شولو د چا ولی ته چې هغه ښکته شولو سجده وته ولګوله نو په کار د چې مونږ د هغه بد وایو چې ځای چې مونږ د هغه چې نو تعویلات کو چې نه دادی سي چللی نه دادی سي چللی نو دا تعظیمی سجده چې دی دا زمون په دین کې چې د پیغمبر علی السلام په دین کې چې دا سره دا منه ده. دغه فرشتو ته چې الله رب ذوالجلال حکم کړی چې آدم علی السلام ته سجده وکړي دا سجده تعظیمی و نو چون کې دا د هغه شریعت کې او هغه دین کې جایز و ځکه ته الله رب ذوالجلال د فضیلت او د تعظیم لپاره چې فرشتو ته حکم وکړي چې آدم علی السلام سجده وکړي.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او هر کله چې وې مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکړئ لآدم آدم ته فسجدوا پس سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ابا هغه انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو داغه په ځل کې چې یو حسد وو وزلت مفسرین فرمای چې الله رب ذوالجلال چاته حکم وکړو فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو آدم ته سجده وکړئ او دلته الله رب ذوالجلال فرمای چې ابلیس چې داغه انکار وکړو نو ابلیس خدا خود فرشتو نه دا خو فرشته نه و دا خو د جناتو نه نو کله چې د حضرت آدم علی السلام د پیدایش نه مخکې لکه یو قول دا هم دی لکه څنګه چې مونږ وی چې د فرشتو وی چې داخله خو به ویني تو یي دوی به یو بل سره دشمنیان کوي دا ولی پیدا کی نو چون کې د فرشتو د آدم علی السلام نه مخکې چې کم قوم تیر شو هغه جناتو هغه چې ډېر فسادات چې هغه شروع کړي وو ډېر ویني او هغه چې دین هغه شروع کړي نو فرشتو ته الله حکم کړي نو هغه سره هغه سکړي هغه جنگلونو ته بیابان ته چې دین هغه شړلی او سم مړ کړي نو دا ابلیس چې دی دا ولک قال چې دین دا الله عبادت کړو ولک قال دا الله عبادت کړي وو نو فرشتو چې دی د فرشتو په سفارش باندې چې دین الله رب ذوالجلال چې دین دا ابلیس چې داغه پرې خو دی او د ناس ته پاسه چې دین هغه د فرشتو سره و د ناس ته پاسه هغه د فرشتو سره و نو الله رب ذوالجلال چې فرشتو ته حکم وکړ تاسو سجده وکړئ نو دوی هم په هغه مجلس کې د انکار وکړو او د په ځل کې حسد وو او حسد یې سو په یو ځکه ان شاء الله مخکې راشي دی وای خلقتنی من نار وخلقته من طين زو څنګه ته سجده وکما زو دې ور نه پیدا کړم ابلیس الله ته سوې خلقتنی من نار زو دې ور نه پیدا کړم وخلقته من طين او ادم چې دین دا خو دې خور نه پیدا کړی او ور کې چې هغه کې بڑای د مخ په بروانه چې زور کوي او خټ خاور چې دا اخو پس تا خلاندې طرف ته ځي نو دی خو زمانه په مرتبه کې چې کم دی په کار چې دی ماته سجده وکړي زو به ته سجده کوم دا سو کو د حسد وکړو نو د یوې سجدي د انکار د وجه نه چې دا څه شو دا مردود شو دی کافر شو وکانه من الکافرین دی د الله په علم کې چې دی دا کافرو وزګوره عزت منو دی ابلیس چې دی آدم علی السلام ته چې دی تعظیمی عبادتي سجده نه غوري تعظیمی سجدي نه انکار وکړلو نو دا څه شو دا مردود شو تر قیامت پورې چې مردود او د قیامت نه پس هم لعنت به د باندې د الله وريږي کافر نو کوم خلک چې دا سجده عبادت چې یو ورځ نه دوه ورځې نه په همیشه لپاره په میاشتو باندې چې دا سجده عبادت چې کم پرې مانځ کې دا یو نه دوه نه په یو څلور رکعات مونږ کې څو سجدي ده ته سجدي دي د سحر مثلا 2 رکعات دي فرض پدې کې چې دینو سو سجدي څلور سجدي دا شولې بیا د ماسپخین څلور رکعات دي اته سجدي دا شولې بیا د مازیګر څلور رکعات دي اته سجدي دا شولې ماخام 3 رکعات دي فرض سنت وکاو فرض چې کم یادو شپږ سجدي بیا دا شولې د ماسوتن چې بیا څلور رکعات فرض اته دا څومره سجدي ورځ په ورځ باندې سونو نوجوانان چې د الله د اهم فریضه چې هغه سکه هغه قضا کوي هغه منځ نه کوي نو چې یو ابلیس د تعظیمی چې فرض نه و تعظیم د پاره دا غینه انکار وکړو هغه مردود شو نو نن مسلمان چې روزانه د سونه سجدونه چې انکار کوي چې هغه عبادتي فرضي سجده ده وَإِذْ قُلْنَا او هر کله چې وی مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکړئ لآدم آدم ته فسجدوا فسغوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانه من الکافرین او د کافرانو وقلنا او وی مونږه یا آدم اے آدم اسكن انت اسیغتو وزوجك او ببسا الجنه په جنت کې وکلا او خریدوانا منها د دینا رغدن ففرا خیسرا حيث شئتما چرتن چې غواړی تاسو کله چې آدم علی السلام ته چې سجده وشو وس الله رب ذوالجلال چې حکم کو په جنت کې چې هغه وسیږي ولی
چې چونکه آدم علی السلام پیدایش او خلقیت هغه د خلافت لپاره شوی دی دی به پس مکه باندې چې دی به د الله جانشینی دی به د الله نائبی نو لګه مودا په دې جنت کې پادشاه د جنت د محلات د جنت د کوم نقشه چې دی کې چې کوم تعمیرات شوی دي دې ته وګورئ ځکه چې تو په ځمکه کې پاتې کیږي بیا په دې طریقه باندې چې تعمیرات او رغبت او د شانتي وکلا منها رغدن او د دې کې چې دی په دې جنت کې چې څه خوراک سکاک دي دا هم چې دی تو خوره د دې تاسو پته ولګي چې دا څه شي دي بیا په ځمکه باندې چې دی د دې کارونده وکوي رغدن دا رغدن هغه نعمت ته ویل کیږي چې هغه بغیر د مشقت نه انسان ته حاصل شي رغدن هغه نعمت ته ویل کیږي چې بغیر مشقت نه حاصل شي او هغه دومره زیات چې هغه د کمیدو نوم ناخلي نو ځکه ترجمه سکه رغدن ففراخی سره حيث شئتما شرط نه چې تاسو غواړئ قید د باندې نشه بس ګرځي په جنت کې ګرځي دنیا میوه دي هر قسم تاسو ته موجود وي تاسو چې غواړئ غوړې په فراخه سره ولا تقربا هذه الشجره ها یو رغایت یاد کو چې دی ونته بنور نږدې کېږي ولا تقربا هذه الشجره او تاسو مور نږدې کېږي هذه الشجره د دې ونی ده وس په قران او حدیث کې د دې ونی صراحت نه دی راغلی چې دا د سونه و خو اکثر مفسرین چې دي مختلف راکړي چې بعضی فرمایي چې د کجور ونه و بعضی فرمایي چې د انجیر ونه و بعضی فرمایي چې د زیتون ونه و او چې مشهور چې کم دی اخصو کوي چې د غنمو ونه و بیا بعضی مفسرین خدا وایي چې راکه د غنمو ونه تی مراد اخلو د غنمو خو ونه یا خو بوټي نو دا چې دی دا خو موته د دنیا په لیول باندې سوچ کو په جنت کې الله رب ذوالجلال چې دینو غنمو چې دی ونه د ونی د غمور کولی شي په دې دنیا کې هم لکه اوس مثلا دلته چې موته بادرنګ نو دلته چې دینو هغه واړه واړي ډیر داسې ملکونه چې داغه سایز چې داغه ډیر غټي موتا کېلې دلته په خپل وطن کې کېلې نو اکثر خلک را شهر په سعودي کې د دین وای غټ غټ کېلې زما ستاسو ذهن نه مني نو دا خو موتا د دنیایي سوچ مطابق چې نو دا راغه کو چیرې د غنمو خو چې بوټي دی ونه کم دي دا نو الته شریف جنت کې بچري ونه وي خو چون کې بیا مفسرین فرمایي چې یو سیز الله په خپل مبهم ذکر کړی دی داغه وضاحت نشته نه په قران کې نه په حدیث کې چې راونه سي شي دي نو داغه په تعین کې لګیدل اللهم اسیخ والقل وغزای کولی بس الله هغه آدم علی السلام او داغه بیبي ته چې تاسو دوانه دی ونی ته مور نه ځکیږي ولا تقربا مور نه ځکیږي هذه الشجره دی ونی ته فتكونا فشيبه سو من الظالمين د ظالمانو که تاسو بالفرض دی ونته رغشنو تاسو به انصاف بشئ تاسو بچی ظالمان بشئ فازلهما الشیطان پس دو کور کړه دوانو ته شیطان عنها د اغینا فاخرجهما بیا را او کاغل دوانا مما د غزینا کانا چې ودوی فيها پاغي کی و شیطان پزړه کې خو هغه حسد هغه بغض چې وسوم چې هغه پروتو چې زو د ور نه پیدایم او د خاوري نه پیدای او الله رب ذوالجلال چې دی خلیفہ جوړي بل نائب چې دی جوړي ما ولې چې نه جوړي ما چې مسجود الملائکه ولې نه جوړي فرشتي هغه ته سجده کوي نو ماته ولې نه کوي هغه دشمنی هغه بغض هغه حسد وسوم د پزړه کې دی چې مقصاري په ست طریقه باندې چې دو کګم او دوی چې د جنت نه چې راو کاګم نو دی اوس دوکا ور کوي نو دی په یو ټیم کې وسوسه دی آدم علی السلام ته اچي او دوی هل ادلک علی دا وسوسه ته ورواچي چې تاسو په جنت کې خوشري ډېر خوشاله اوسئ خو لکه په انجام باندې هم سوچ وکړئ آدم علی السلام چې تاسو کوي د دې انجام څه دی و انجام بچی وای مرګ براشي به زهر زب ختم آدم علی السلام ته وایي چې د دې مرګ نه د حفاظت لپاره چې نو څه تدبیر موږ اختیار کوو دا ورته او ته مخکې را دي شپاره سمې سپاره کې براشي هل ادلک علی شجره الخلد وملک لا یبلا یعنی زو تاسو ته داسي یو ونه خیمه چې دا غي د خوراک د وجنه چې تاسو د پاره و چې همیشه لپاره چې ژوندۍ شي تاسو چې بیا د دې ځین نشوته نو آدم علی السلام ته خبر مخې تراله چې الله خو موږ من کړی ولا تقرب هذه الشجره دا خو چې نو دا همیشه لپاره ونه نه ده دا خو چې نو د زلالت ونه ده دا خو چې موږ د الله د رحمت لری کی موږ د دې زین لری کی نو هغه ته بیا سوي چې هغه ته وایي چې الله رب ذوالجلال
تاسو د دې ونی نه د دې وجې نه چې نه منع کړي بلکې د دې وجې نه منع کړي یې قبل فرض تاسو دا ونه د دې ونی نه چې خوراک وکړي نو تاسو به بیا الله رب ذوالجلال تاسو کې د ملکین د فرشتو صفت واچي او تاسو به بیا فرشتي شو بیا به تاسو هر وخت د الله رب ذوالجلال پرغه کې به موجود یعنی تاسو به هر وخت د الله عبادت وکوي اولان کې الله رب ذوالجلال خود تو خلیفہ پیدا کړي تا دنیا ته لګي په دنیا کې بچری تو به د الله نائب بیا بستا اولادي بیا باغو د یو بل سرچري مشتو گریبانی نو دوی د دې وجنه من کړي چې دا ونه خوري اسنه چې تا کې د ملکین هغه صفت پیدا شو فرشته صفت د پیدا شو ته بیا د الله عبادت کې ولګي نو الله رب ذوالجلال زکه من کړي نو تو به دا ونه نه بخوري چې تا د دنیا ته لګي نو آدم علی السلام په ځړ کې چې دا یو رغه پیدا شو چې زودا لکه کله چې د چا سره محبت یې کنه نو هغه دا نه غواړي چې زودا هغه نه جدا شمه بلکې دی وای چې بس زما ټوله بادشاہي د قربان شي خو د خپل محبوب مخې ته چې دی هغه ناسمه نو شیطان خو ته دار اور واجه چې الله رب ذوالجلال زکه د دینه من کړي قبل فرض تو دا اخري کته دا اخري نو تا کې به د ملکین صفت پیدا شي او تو بیا د الله رب ذوالجلال سره چې هر وخت چې موجود راغه عبادت بکې او الله خو وای چې تا خلیفہ جوړ تا دنیا ته لګي نو داغه بدل کې دار غور واچوله وی چې دا زودا اخرم چې زودا الله مقرب جوړ شم زودا الله عبادت گزار هر وخت داغه سره به نو دغه وسوسه وت ور واچوله او وقاسمهما اني لكما من الناصحين قسمونه وته خوړه دي شیطان وته قسمونه خوړه چې زو تاسو ناصح يم زو تاسو خیر خوایم زو تاسو په بد باندې نه یم نو چونکه آدم علی السلام په پیله ځل باندې د الله رب ذوالجلال په نوم باندې قسم هغه د شیطان نو اوریدو هغه اعتماد پیدا شو ولې د الله په نوم باندې قسم خوړل دا خو معمولی خبره نه و آدم علی السلام ته چې یقین پیدا شو چې واقعي د دې چې کوم خبره کې دا صحیح ده نه غیر چې کله هغه ورنيدو شو خوراک وکړلو الله تعالی ته منکړی و دې دغه شیطان په خبرو کې دون رالي چې دا الله چې وته کوم خبر کړی ولا تقرب هذه الشجره او دا وته کوم وسوسه ورواچول دغه خبره یې رشوه ځکه خو مخکې دیګه فنسیه ولم نجد له عزما د آدم علی السلام نه دا خبره یې رشوه ولا تقرب هذه الشجره او الله فرمایي چې دا قصدن عمدن آدم علی السلام چې دا کار نه دی کړی بلکې خبره ته یې رشوه او په شریعت کې او په دین کې چې دی خطا او نسیان چې دا معاف دي رفع عن امتي الخطا والنسيان څنګه چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې زما د امت نه یو کار په خطای کې وشو په غلطۍ کې وشو یا چې دی په یې ربان وشو ورس په قیامت باندې په دی باندې بس پکړنی او دغه شانته الله رب ذوالجلال د آدم علی السلام هم چې رغبه نه فنسيه ولم نجد له عزما آدم علی السلام نچری هغه خبره چې هغه یې روا او الله وایي چې د په قصدن عمدن چې دا کار نه کړی ولا تقرب هذا او انت چې قصدن عمدن نه او قصدن عمدن چې په دې باندې چې سپکړ نشته خو شون کې بیا هم آدم الله رب ذوالجلال چې خلیفہ را لېګلو یو ډېر غټه هستی و نو دا خطا چې هم داغه په نسبت باندې چې یو ډېر غټه خطا و ځکه الله رب ذوالجلال د هغه جنت ته چې لاندې زمکه تر کوسکو وقلنا او مونږه یا ادم اے ادم اسكن انت وسيغتو وزوجك او بيبسا دلته مفسرین فرمایي چې په کار خدا و چې الله رب ذوالجلال داسې ویلي چې وقلنا یا ادم اسكنا دا عربی کې د تسنیه د دوه د پار راځي یعنی اسكنا تا او خذ دوانه چې پر جنت کې اوسېږي خدلته الله رب ذوالجلال اول ادم ته وای اسكن انت تو سیگا وزوجك او ساببي چرته اوسېږي الجنه په جنت کې نو د دینه مفسرین یو مسله راوکاږي چې خزه چې دی په سکونت کې دا د خاون تابع ده خاون چې په کم ځای کې اوسېږي په کم کور کې اوسېږي نو دا خزه بچ دی دا به هم په کور کې اوسېږي او مخکې وکولا منها وکولا دا کولا دا سره دا د تسنیه صيغه د دوه په تاسو دوانه خوري نو دلته چې دی دلته دا صيغه د تسنیه راوړه مطلب دا دی چې د خزه د خاوند د خوراک تابع نه کړله ولی چې د انسان د مزاجونه چې دا بدل دي کنه
د خاون به یو ته زړه کیږي د خزي بل ته زړه کیږي د خاون به مثلا دالو ته زړه کیږي د خزي به ساک ته زړه کیږي نو په خوراک کې خزه چې دا د خاون تابع نه ده هغه د خپل مرزه رغبه کوي او خاون به د خپل مرزه خو البته سکونت چې کم دی دا نه چې خزه دی وای چې مال به چې دی کټه بنگله جوړه او خاون چې دی په چوبړای کې اوسېږي کپار دی کې اوسېږي نه په سکونت په رغه کې چې دی خزه دا تابع ده چا د خاون چې بس کې اوسېږي خزه به مالته اوسېږي او خوراک چې کم دی نو چون کې مزاج او طبيعت د بعضي خاون یو سره غواړي خزه چې بل خو خاون چې سونه په کم مقدار باندې خوري هغه مقدار باندې چې خزل چې داغه برابر چې بل څور چې راوړي شي دا خو نه جوس مثلا خاون دي دال خو خزل جوای مال چرګان راوړه نو دا هم نه وقلنا اوي مونږه یا ادم اي ادم اسكن وسيغا انت تو وزوجك وببسا الجنه فجنت کی وكلا وخريدوانا من هذا دي جنتنا رغدا ففرخي سرا حيث شئتم ما چرتن چې غواړی تاسو ولا تقربوا مورن ذکیږي تاسو دوانا هذه الشجره دی ونیتا فتكونا فشيب تاسو من الظالمين د ظالمانونا فازلهم الشيطان پس تو کور کړه دوانو ته الشيطان شیطان عن هذا اغونی د اغه ونی بارک چې دوی ته دوکه ورکړه فاخرجهما بیا راو کاغل دوانا مما د هغه زینا یا د هغه زینا یا د هغه ناز و نعمتونو هغه آرام او د سکون زینا کانا چې ودو فيها پاغي کی وقلنا او وی مونږه اهبتو کوشه تاسو هم کوشه شیطانان تاسو هم کوشه بعضکم بعض استاسو نالی بعض د بعض د پاره عدو دښمنان وي یعنی دا انسانان آدم اولاد شکم دي او دا شیطانان چې دا به سي دښمنان وي انه لكم عدو مبين قران کوم راځي کنه چې دا شیطان چې دا ستاسو ښکار دښمن دي نو یا خدای چې دا شیطانان چې دا بستاسو دښمنان وي او یا مفسرین فرمایي چې د آدم کم ذریت چې دی کم اولاد چې دی د اولاد و چې دی نو دا به یو بل سره چې دی دښمنان او مونږ یینو آدم علی السلام نه چې دی دا ټول مونږ چې دی د ټول د یو بابا آدم اولاد یو خو لیکن بیا مونږ ګور د یو بل سره دښمنیان دي ها د یو بل چې دی په وینه تو یو باندې چې موږ سره رحم ناراضي دا ولې چې د اغه سلسله چې راغره روانه ولکم استاسو لپاره فی الارض پزمکه کی مستقر زید استوګنه و متاع او فائدہ د الہین تر یو وخت پوری نو دا وته وی چې لکه دنیا ته زمکه ته کوشه خو لیکن د ازمکم چې دا دایمي د پارستاسو استوګنه نه ده بس وخت پوری دینه فائدہ والا او بیا به ملکیږي او د زمکه ته واپس راخیږي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى وإذ قلنا او هر کله چې وی مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدوا فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانا شو من الکافرین د کافرانو وقلنا او وی مونږه یا آدم ای آدم اسكن وسیغا انت تو وزوجك او ببستا الجنه فجنت کی وکلا خریدوانا من هذا دی جنت نارغدن ففرخی سرا حيث شئتما چرتن چې غواړی تاسو دوانا ولا تقربا او مورنی دیکيږي تاسو دوانا هذه الشجره دی ونیتا فتكونا فشيبت وانا من الظالمين د ظالمانونا فازلهما پس دو کور کړه دوانو ته شیطان شیطان عن هذا غبارکی فاخرجهما بيرا او کاغل دوی دوانا مما ده غزینا کانا چې